وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. دا ملګری وایي چې د بزرګانو جنازه کې سړی شریک شي نو داسې موریدلې دي چې دا غا الله مغفرت وکړي نو خدای ور سره د دومره خلکو مغفرت وکړي. نو دا خو ټیک د جباز علماء خوبونه مو ویني چې هغه وایي چې رمو خوب کړي چې د جنازه کړي ده ټول خدای بخلی دي. دا پیشن ګویم ده چې خدای پیشن ګویم په ورکا یو ولی جنازه سړی کې ته پته را ټول عمر د قران او د حدیث په درس تیر شوی دی، ټول عمر د امت مسلمه په خیر خوای او د اصلاح لپاره تیر شوی دی. نو یقینا د جمعات نه کله وتل نه دی، د دین نه کله وتل نه دی، کله د دین علاوه بل خبر نه ده کړي او نه بچونه ناس ته پاسته ورځ او شپه دا ټول د الله په کلام او د الله د پیغمبر په احادیث مبارکو باندې نظر د ډېر لوی خبره ده چې دا ولینی نو بیا په مقدس مکه یوم ولی نشته دي. نو به هر حال دا واقع چې د ولایت غټه نه خده د کرامت غټه نه خده چې سړی 15 وخت پابندۍ سره په خپل جمع ورګي او بیا قران او حدیث ته دومره لوی دسترس، دومره لوی عالم، دومره لوی فقih چې هغه مثال نشته دي. نو به هر حال داسې خلکو جنازه کې بالکل یقینا شریک کېدل دا د بخشش نخ او علامه ده او امید د الله تعالی نه چې څومره خلک په دې کې شریک شوي دي الله پاک د ټولو بخنه الله زموږ او تاسو ټولو بخنه موکي. نو به هر حال چې یو ځل خدای پاک د چا بخنه وکي نو هغه ته نیکیم اسانيږي چې خدای پاک د نیکانو خلکو په جنازه کې یو سړی شریکول شي ورته راولي او بوزي ورده نو ان شاء الله د مخ کې دغه نیکانو اولیاء د برکت نه به خدای د ګناهونو نه هم ساتي ځکه چې در بخنه اراده خدای کړو نو ځکه به شریکم کو او چې خدای شریک کو نو مخ کې د ګناه نه هم غ ساتي او که بیا ګناه هم شنو ان شاء الله توبه توفیق پم ورګي ځکه د نیکانو خلکو سره صحبت کې اثر او برکت داده چې خدای وي زو ستاسو ټول ګناهونه معاف کوم. نو به هر حال د الله نه دا امید هم دي که یو سړی نه خطا خامخا دي نه دانه وي جردنه بده نه رسو خطا هم نه کیږي، خطا هم دي کیږي خو به هر حال خدای بر توبه توفیق هم ورکي. به هر حال خطا د دین رسو کچاو کا نو چې کوم مخکینی ګناهونه دي د یو بزرګ په وجه باندې خدای غټول ګناهونه معاف کی ورته خو آینده د بار به احتیاط پکای لکه څنګه حج او عمره سړیو کې سړی د شو لکه د مور اوس پیدا شو دومره داسې د ګناهونه پاک شو نو دا غي دا مطلب نه چې دی بس اوس پیدا شو دینه بدینه روسو بده ګناهونه کې نو بس دا باندې لیکل کېږي نه جی د دین روسو بده د ګناهونه ځان ساتي کوي ک نو به لیکل کېږي البته که توبه وکړو بیا به خدای ورانه کې بیا عمره وکړو بیا به خدای پاک معاف کی. به هر حال په دې نیت ګناه نه دی کول پکار چې رزه به عمره وکم حج به وکم د فلانی بزرګ جنازه کې به شریک شم او یا بچدنو بیا روسو توبه وباسم په دې وجبانی ګناه نه دی کول پکار ولې جی چې د تبه د ګناه د توبې د نور اعمالو وخت ملو شي کنه دی به ډایرک روان شي یا به د وخت ملو شي کچا د وخت ملو شي ډېر لوی خوش قسمت لري او چا اچانک مرګ راغی او دک سلاړ او توبه نه ډېر په خسارو په نقصان کې دي. نو الله یې زموږ او تاسو ټول بخښنه نصیب کړي ټول ګناهونه دي الله موږ او تاسو ته معاف کړي همیشه د لپاره تیار اوسئ. نن دې سبا دې بیګاله شپه یا نن ورځ دا به زما قبر کې راځي اچانک راغو مرګ زبس کومه نه می پیسې بګاریږي نه بچي نه خزانه زما کام ولسونه زما رشتہداران زما نوکری نه زما مال او نه زما جیدات دا بالکل نه پکاريږي. نو لہذا هر وخت د انسان د اساس کې جذب توبه او استغفار خامخا کوم د 24 غنټې جاری وي نو الله دې د ګناہوں نه مونږ وساتي او توبه او د نیکو اعمالو توفیق ته خدای را نصیب کړي.